دین کے اللہ تعالیٰ دا کفر ذکر دے، دا اسلام ذکر دے، نور دا سے احکام دی، زن سختی زن نرم دی، پدے کے چکم ذکر دا کفر راغلے دے، فیہ ظلمات راغلے دے آیات کے نور ظلم دا ظلمات چی دینو دا مشابہ دی دا تیارو سرا دا تیاری دی، او کم وعید چې په دې کفر باندې کم سزا الله مقرر کړی دا، نو د هغې مثال دی مشابه کړی د رعد سره، رعد اګړزار او درزار، او چې کوم پکې حجج بینه دي، ښکاره دلایل دي د خدای په دین باندې، د الله په کلام باندې، په نبوت او په رسالت او په پیغمبرۍ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه مشابه دي د برق سره. دا خبره زه بیا کومه، دا کفر قرآن شریف کې دغه آیات چې راغی من او کصیب من السماء فیه ظلمات، نو قرآن عظیم کې چې ذکر د کفر راغلی دی نو دا مشابه دی د تیارو سره. پوهېږئ په خبره باندې؟ په دې کې چې کوم وعید راغلی دی چې دې کفر باندې دا سزا ده، په نفاق او درغلۍ دا سزا ده، دا وعید چې دی دا مشابه دی د رعد سره، دا اګړزار او درزار دی، او دا حجج بینه واضح دلائل الله چې په خپل دین باندې کوم بیان کړي دي دا مشابه دي د برق سره او د پړق پړوک سره او د برېښنا سره. نو دی به څه چل کو؟ دی به دا خپل غوږونو کې چې قرآن به کوم وخت پیغمبر پاک بیاناو، نو دی به داسې د خپل غوږونو کې ګوتې منډلې وي د دې خبرې لپاره چې زمونږه په غوږونو کې د قرآن آواز را نشي او زمونږه میلان چېرته ایمان ته پیدا نشي. نو دی به د دې نه ځان بچ کو، او چې کوم وعید به راغی نو د هغې نه به خپل ځان بچ کو، او چې کله به یعنی اگر حجج بینه و واضح دلائل برالل هغې نه به ځان بچ کو چې دا چېرته زمونږ په غوږونو کې دا آواز را نشي. ځکه چې او دی وی که چېرې مونږ قرآن وورو او مونږ ایمان ته راشو نو دا پرېښودل د دین چې و دا د دې په نیز باندې مرګ و. دی وایي چې مونږ خپل د پلار او د نیکه دین پرېښی نه دی او مونږ مړه شوي، نو دا زمونږ دپاره مرګ دی. نو الله فرمایي چې دا د دې مطابق یو مثال الله بیان کړی دی د دې د شان مناسب. رب العزت دلته کې دا ذکر وکړو، ورپسې فرمایي واللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کوونکی دی په کافر باندې علما و قدرتا. اللہ فرمائی چې تاسو په اس حال کې د الله نه خلاصېدونکي نیه، که تاسو د کفر او د بېدینۍ په ډېرو لارو روان شئ، خو لیکن تاسو د آخرت د سفر نه بچ کېدونکي نیه. که تاسو د خدای د ملاقات نه انکار هم وکئ، خو د خدای سره د ملاقات کولو نه ستاسو د بچ کېدو لاره نشته دی. تاسو به خدای ته واپس کېږئ، که تا الله منې او که نه منې، او که تا آخرت منې او که نه منې، خو الی الله مرجعکم جمیعا. نو که یو انسان آخرت ومني او دی د اسلام ټول احکام ومني او دی د خدای دین ومني، هسې په ایمان ووایي ده که څه کمی راځي، د ده بدن کې کمی راغی، د ده صحت کې کمی راغی، د ده خوشحالۍ کې کمی راغی، د ده سکون کې څه کمی راځي، د ده په آرام کې څه کمی نه راځي. ها مکمل آرام او سکون دی ورته چې دنیا کې د خدای تابعدار یم، خوشحاله یم، او چې پیغمبر وی او قرآن وی آخرت به راځي نو آخرت ته به لاړ شم. اوس کم انسان چې هغه د دې خبرو نه منکر دی نو هغه په دنیا کې په پریشانۍ کې پروت دی، دنیا کې هم دی مطمئن نه دی، او چې دی کوم وخت دا مرګ په مراحلو باندې ورشي نو بیا نورم په افسوس او په ندامت کې راغی او په پښیمانتیا کې راغی. نو ځکه الله دلته کې د دې منافقینو دا ټول مثالونه
صرف د دې وضاحت دپاره بیان کړ او ذکر الله په دې وجه باندې کوي چې اے مؤمنانو تاسو چې کومه کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله، تاسو ویلې محمد رسول الله، تاسو ویلې کلام د الله کلام دی، اخرت برازي، مز منم، روجه منم، حج منم، زکات منم، شاعر د اسلام منم، فرشته منم. اسنا چې د دې منافقینو ظاهري خلب او لهجه د دې ډېرې خوږې دي او د دې دا خبرې ډېرې غوړې او زړې دي، د دې په دې درغلۍ کې ګوره چرته را نشئ او په دوکه کې را نشئ چې نینو د دې په شانتې به ستاسو ابدي جنم تباهۍ طرف ته راشي. دا صرف الله مسلمانانو ته په دې وجه باندې دا ذکر کوي چې دی خپل ځانونه د داسې منافقینو د درغلو خلکو د وساوسونو د هغې د غلطو مجالسونه خپل ځان بچ وساتي. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللہ جل جلالہ مخکیاتنا سلسلوار پدې مبارکو آیاتو کې د هغه ډلې چې دا وی د خدای د دین نه نفرت او ظاهري جواب باندې اقرار او پزله کې انکار او مختلف انداز باندې داغي داغه درغلو فریبونو داغي داغه شکوک او شبهات داغي کوم وخت کې د تردد د ریب او د شک جون تیرو داغی ذکر اللہ فرمائے. پدې منافقینو کې یو دویمه ډله داسې وه چې کله به ورته حق کاره شو نو اقرار به وکړو او کله به په شک او په تردد کې مبتلا شو. نو الله د دوی د یو مثال ذکر کړی دی لکه یو سړی دی چې هغه په داسې وخت کې روان دی چې باران وریږي، تیاره ده چې کله راڼه او پړق شي نو دې پکې قدم والی او چې کله هغه رڼا ختم شي نو بیا دې ودرېږي. خدای فرمایي د دغه منافقین هم دقه رنګې مثال چې کله ورته حق کار شي نو اقرار وکړي او کله دوی په تردد او په ریب او په شک کې مبتلا کی. نو رب العزت فرمائی چې یکاد البرق یخطف ابصار، قریب ده چې دا برق او دا برېښنا او دا بجلی با د دې د سترګو نظرونه ختم. کلما اضاء لهم مشوا فيه، کله چې رڼا شي دوی ته نو دوی ځي په هغې. و اذا اظلم علیهم قاموا، او چې کله تیاره شي په دې باندې نو دی ادری. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، دا الله خوښشي ما پړق پړق کېدنه پاغې کې به قدمونه غشتل او چې کله په تیاره رااله نو ادرېدل. دی بیا واپس شوي دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي دي او په صحیح معنو کې ایمان قبول کړی دی. نو خدای پاک د دې دغه حالت د دې منافقانو د پاره یو مثال وګرځي. په تیاره کې یو انسان رواني باد و باران کې چې کله ورته رڼا شي نو دې قدم علي او چې کله تیاره شي نو دې ودرېږي. دارنګې د دې منافقینو مثال هم دی چې کله یو رنګ او کله بل رنګ. ورپسې الله فرمایي ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر څیز قدرت لري. خدای فرمایي چې زه ستاسو ظاهري اورېدل او قتل ختمولی شمه
نو ستاسو هغه باطني هغه صلاحیت د ایمان دروړو چې دی هغه د لزه ختمول شم خو ما د یو مقدر کړی دا چې د دې نفاق او د درغله او د دوکې او د فریب د جن را واپس شه او په صحیح معنو کې د الله او د رسول منو تر دې ځای پورې الله د دریو ډلو ذکر وکړو اول د مؤمنانو مسلمانانو داغي غصفات حسنه داغي د پاره چکم ضروری عقیده د ایمان د اسلام داغي ذکرو بیا په دویمه حصہ کې د کافرو او په دریمه حصہ کې د منافقینو اوس ورپسې دا ټول قرآن چې دی دا دغه دریو واړو ډلو د پاره مکمل مفصل یو بیان اوس ورپسې شروع کوي الله پاک خړومبنه مسله پکې الله د توحید رالی ځکه چې د الله د رسول سره جګړه چې کومه وا هغه د الله پاک په وحدانیت وا په دې باندې الله رومبنه ذکر فرمایي یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم عبادت کو کې د خپل رب الذي خلقکم هغه لوی خدای چې تاسو پیدا هغه لوی رب چې ستاسو خالق دی ستاسو مالک دی ستاسو مدبر دی ستاسو منتظم دی ستاسو د جن هر مسله چې دا رب العالمین په قدرت کې دا او په طاقت کې دا د مرګ او د جن د صحت او د مرض د خوشاله او د غم د عزت او د ذلت د دولت او د غربت دا ټول مسلې چې دي دا د الله پاک په اختیار کې دي نو هغه لوی رب چې ستاسو خالق دی دا الله عبادت وکړي عبادت معنا صدا دا رب بندگی وکړي د جن په هر مسله کې د جن په هر شعبه کې د جن په هر لمحه کې تاسو د خپل رب د بندګۍ خیال اوساته او یوازې تاسو یې نه پیدا کړی والذین من قبلکم او هغه کسان هم چې کوم ستاسو نه مخکې تیر شوي دي ستاسو نه مخکې چې کوم مخلوقو دا غي د پارم خالق دی او ستاسو خالق او مالک دی نو تاسو د هغه رب نه د هغه رب عبادت اختیار کې لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د هر قسمه بدونه د هر قسمه جرائمونه او د خدای د هر قسمه نافرمانینا او د شرک او د کفر نه د دې ټولو خبرونو به تاسو علا بچ کېږئ چې تاسو د یو الله عبادت وکړئ هغه رب د خپل ځان دپاره مسجود او معبود وګرځوئ نو تاسو به کامیاب شئ هم په دنیا کې او هم په آخرت کې او الله هغه ذات دی الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الارض فراشا چې ستاسو د پاره ګرځولې د ځمکه فرش بیا یوازې فرش نه جوړ کړي الله فرمایي ما د دې د پاسه غرونه دا په ما میخونه والدي بل زکایات ته د دې د پاره چې د ځمکه په تاسو اون خوځي کینینو که زه کله خوځوما سره د میخونه هم خوځول شم خو لیکن ما په هغه میخونه والدي د غرونو چې دا خوځرا خوځینا چې تاسو په جون ختیریږي او تاسو د پاره په دې کې س د جون د تیرې دو د جون او د معاش س مسله پیدا کیږي نو الله هغه ذات ته چې تاسو د پاره اسمکه ګرځولې د فرش والسماء بناء او اسمان ګرځولې د چت وانزل من السماء ماء او دارنګي را نازلوي
راوروی دبرنا اوبو یعنی دبرنا باران فاخرج به او بیا اوباسی پدے سرا من الثمرات رزقا لکم میوے خوراکونا غلا رزق ستاسو دا پارا اللہ فرمائی زمکہ میں پیدا کلا فرش دبرن پہ اوبو یعنی باران وروم دارنگے دا آغ باران او دا آغ اوبو پا برکت ستاسو دا پارا دا دی زمکہ نزو ہر قسم میوے ستاسو دا جن دا معاش دا پارا زو رو باسم دا کارون سوک کئی دا دا آغ ذات کار دے چه لا الہ الا اللہ دا اللہ سرا پا دے طول خبرو کے اس سو شرک نشتا نو سر دا زمک پا پیدا کولو کے نہ دا آسمان پا پیدا کولو کے نہ پا باران کولو کے نہ پا غلا پیدا کولو کے نہ پا میوو پیدا کولو کے پا دے طول کے دا اللہ سر شریک کم دے چه تاسو بیا دا خدای پاک نہ بغیر بل چاہتا سجدے لکا اغا ڈیلوے عارف باللہ حضرت سعید رحمت اللہ تعالی علیہ دا زمانے لوی ولی اللہ و بزرگ تیر شوی دے وی دے چه وفات شو چاہے او نیک سڑی خوب کی اولی دو چه صاحبہ اللہ دا سر سم معاملہ اکڑا وی دا اللہ سر میں کامیابی رہا